نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله العظيم. سورة الأنعام وما پارا سلور او یایم نمبر آیت دی. مخی آیاتونو کی دا شرک دا عقیدی تردید او دا اللہ پاک دا یوالی دلائل ذکر شو. اس پدی آیاتونو کی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک پا توحید باندی مناظرہ ذکر کی گی. ابراہیم علیہ السلام کے پکم کور کے پیدا شو دغا کور دا بطانو جوڑی دو یا وکارخانو دا ابراہیم علیہ السلام لار آزر دبا پخپلا باندی بوتان جوڑول او خرسول پیخ بلے بے عبادت ہم دا بوتانو کو. ابراہیم علیہ السلام دا ٹورن اول دا خپل پلا سراد اللہ پاک پا یوالی باندی خبری اکڑی او اللہ رب العالمین سراد دا شریک تردید او رد اکو او بلاد دے دا خبرہ اخکار اکڑا چتا دا بطان عبادت کی دا گمراہی دا. ابراہیم علیہ السلام چی پکم معاشرہ کی سترگی اغڑولی پا دغا معاشرہ کی دا بطان عبادت دستور عبادت دنور عبادت دستغمر عبادت مختلف خلق کولو. ابراہیم علیہ السلام دی ٹولتا پتلائل سرا جواب نور کرو او دا ٹول پخپل شرک او کفر باندی لا جواب کرو. ابراہیم علیہ السلام دا پلانم مفسرین ذکر کئی دا دنم تارو او لقب او مشہور دی ازر باندو. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائد ابراہیم علیہ السلام دا پلار چکم بودو دا غنم ازر خدا دی اقبل بودم را خدمت او عبادت کڑو چی داغین بعد دی مشہور پخبلب ازر باندو شو. دا دی خدمت دا دی بود وجی دا دنم ازر شو پلنم تارخ. ابراہیم علیہ السلام تا اللہ رب العالمین دخپل قدرت نخ اخودری. امام مجاہد اور سعید ابن جبیر رحمہم اللہ فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام پہ یو گٹا باندی ولاڑ اللہ رب العالمین وطاد اسمانون پردے لرکڑی اسمانون عجائبات بولیدن آسمانوں کی عرش بلید کرسی بلیدنا تردیجی ابراہیم علیہ السلام پا جنت کے اخبر ٹکانا ہو بلیدنا. تدید پارا چی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک پا یوالی باند نورہم مضبوط دلائل پیش کی. ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پاک عجائبات کو خودل او یقین ډیر زیاد مضبوط شزک پخبل استر کی عرص بولید. اولنی مناظرہ ابراہیم علیہ السلام دا خلق سر اکڑا چاگی دا زہراستوری یا دا مشتریستوری عبادت کر. پلار سر مختصر خبر ہے کہ پلار اتدا کم کار کے دا شرک دا گناہ دا او دا گمراہی دی نظام بسا قوم چه دستور عبادت کو ابراہیم علیہ السلام و تیستان سو خیال دار چه دا خودے پستوری باندې چې کله سهار شو ستوري پټ شو
ابراهیم علیہ السلام تی دا خدای نه دا پټي ستاسو مو ضرورت دا خدمت وی مدد تم ضرورت یو دې دنه پټشي دا څنګه خدای بل دا خدای خو مغلوب نه دی خو مغلوب شرانا پیرار دی پټ نو کدا خدای دی پر چا غالب دا څنګه خدای دی خو مغلوب شو رانا به زور اور شو نو دا کمزوري او کمزوري خدای بیا ابراهیم علیہ السلام د سپوږمۍ عبادت کوونکو سره مناظره وکړه دې ته تاسو خیال سره چې د سپوږمۍ خدای چې کله سحر شو سپوږمۍ پټه شو چې سپوږمۍ پټه شو ابراهیم علیہ السلام ته فرمایل ک الله پاک ما ته هدایت نه وکړي زب مستاسو په شان ګډ وډ وی او سپوږمۍ ته به خدای ویل او الله را ته هدایت نصیب کړي بیا د انور عبادت کوونکو لرا انور خو مثال د ستورو د سپوږمۍ نه لګټ وی لکه دا استاسو دا خدای د دې انور نه لګټ او چې کله ما خاموش انور پټ شو ابراهیم علیہ السلام ته فرمایي استاسو خیال سره دا خدای دا خدای دا خدای پټ شو نو دا لا څنګه خدای دې کستوري دې هغه پټيږي کسبک میدان پټيږي کنور د نور نه غټیا پکې پټ شو دا خدای نه دا تاسو الله سره شریکان جوړوي او په دې مسله کې تاسو کافران شئ او بیا ابراهیم علیہ السلام د خپل عقیده اظهار چې زما خدای هغه دی چې د زمکی او د اسمان بادشاہ دی چې دا یې پیدا کړی دی او هغه الله او بیا دې قوم ته وی تاسو ما سره الله تبارک جګړه کوي الله رب العالمین هغه ذات چې ماته دا سملار خو درې او وردا یاد ساتي چې بوتانو عبادت کوونکو دي مشرکان بوتوي تا ته زمونږ د خدایان ضرر ورسي زمونږ خدایان پس خبره کې نو ساته نقصان ورسي ابراهیم علیہ السلام چې استاد د خدایان نه د سره نه یری تاسو یې سپوږمۍ د استوري د خدایان دا څنګه خدای د سره ته یری دی ما تسم نشي ویل ځکه دا نه پیو دا نقصان بادشاہ الله او بیا ورته فرمایي چې تاسو شرک کوئ نو یریږئ نو چې زه شرک نه کوم زه به یریږم ستاسو دا خبره غلطه ستاسو دې بوتانو کې د سپوږمۍ نور ستورو د دې په عبادت کې هیڅ پیدا نشته او زه د یو الله بندگی کوم الله سره شرک نه کوم پدې دې کې خبره زین کیا د صاحب ابراهیم علیہ السلام د دې سلور واړو قسم خلق سره مناظره وکړه نو په مناظره کې څوک د مقابل جانب خبره نه مني چې ابراهیم علیہ السلام دستور عبادت او یا د سپوږمۍ او یا د انور او یا د بوتانو ویکو نه د یو نه دی کړی دغه بیا مناظره شو نه دغه اتفاق شو مزداغي عبادت کوي یو خبره خبره حالانکه پدې کې د جماعت اسلامي والا چې کوم مشر دی مودودی د جماعت اسلامي والا دی د دې مشر تیر شوی دی مودودی هغه تفسیر لیکل خو تفسیر د ډیرو غلطو ډک یو غلطه خبره پکې دا لیکل دا چې ابراهیم علیہ السلام کله نور ته سجده کولا کله به سپوږمۍ ته کولا او کله به ستورو ته کولا اردو کې لیکي اوس کی پرستش کر ډالي عبادت حالانکه پیغمبران پیدایشی د الله بندگان پیدایشی په عقیده توحیدی او دلته موجود لیکي چې ابراهیم علیہ السلام ته اول نخبل الله معلوم وي معلومات نو کله به د یو عبادت کو کله به بل عبادت کو تفهیم القرآن کې لیکي حالانکه دا خبر انتهایی غلط ده ابراهیم علیہ السلام خود بوتانو ماتون کیو د بوتانو د سپوږمۍ او د ستور عبادت خو شرک دي او ابراهیم علیہ السلام ابتداء نعوذ بالله شرک او کافر حالانکه دا د مسلمان عقیده ده د مودودی په گمراهی کې یو سبب د گمراهی دا خبره ګورې زین کې یاد وساتئ دا خبره د اٹھونو زنکو دا خبره د عقیده او د جماعت اسلامی والا بنیادی دستوری عقیده دار چې پیغمبرانو گناهونه کړی او بیا په خپل تفهیم القرآن کې دام لیکلی دي چې ابراهیم علیہ السلام نعوذ بالله درې پیری شرک کړی
یو بیر دستور عبادت بیا دستغمه او بیا دنور حالانکه زمون ایمان دادی چې پیغمبران گناهونه نه کوي خو په دې ځکه مودودی ګوره غلط شوی دی نو اسنه سبا وای چې دا مودودی ډېر به سړیو دا د گمراهۍ سردار دا مسله د عقیده دا د بوټو د کورسې خبره زه تاسو ته نه کوم او نه مې دا عادت دی چې په درسونو کې دا خبره کوم خدا عقیده خبر الحمدلله من مسلمانان یو نو په دې عقیده زموږ ایمان پیغمبران ابتداء د الله رب العالمین په نگرانی کې او د هر قسم وړو او لوی ګناهونو پاک وي پیغمبر د قوم د پاره د امت د پاره نمونه نه هغه ګناه نه کوي او کنه ته چې نعوذ بالله شرک کړی دی بیا به خلکو ته څنګه وي چې شرک وکړي خلکو دې په خپل د کول او مونږ ته وي چې مکو دا بیا څوک مني نه دا څوک نه مني نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ او یاد وقت او فرمایي ابراهيم عليه السلام خپل پلار آزر تا اتتخذ اصناما الها آیت نصیب تان په خدای باندې انی اراک یقینا تازبین وقومک واستاقم فی ضلال مبین پخکار گمراہ کی ته بوتان عبادت کی الله کار دی غلط دی چې کار غلط د پلاوی ناغته مې چې سیوا ادب په لحاظ سره وتوایا چې سیوا دا کار نسم نه دی وكذلك اندارنگی نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض من اخود ابراهیم علیہ السلام تا عجائبات دا اسمانونو دزمکو وليكون من الموقنين دا پارا دی چدیشی مضبوط یقین کون کی فلما جن علیہ اللیل فسرکلت تیارشوا علیہ ابراہیم علیہ السلام بعد اللیل دشپی رآ کوکبن ویلی دلستوری نزہراستوری یا مشترستوری قال هذا ربي اغا خلق چې دستور عبادت کو ناغیته آیا دا زما خدای دې تاسو په خیال کې دا خدای فلما افل هرکل چې پټ شو دستور قال لا احب الافلين ابراهيم عليه السلام او فرمایل چې نه کوم پټي دن کې دغه خدای وي خدا پټ شو نو پدې کې په نقصان دی دا خدای زما خو نه دی فلما را القمر باجغا فسرکل چولد ابراهيم عليه السلام سپوږ میں باجغا خطن کی قال هذا ربي او ابراهيم عليه السلام دے قوم مشرکان آیدا زما خدای استاذ په خیال کی فلما افل فسرکل چپټ شو سپوږ میں قال ابراهيم عليه السلام او فرمایل لئن لم يهديني ربي کچری ما ته هدایت نوی کړي زما رب لا كونن من القوم الضالين وخامخاب زوی دای قوم نه چا گمراهان دي څنګه چې تاسو د سپوږمۍ عبادت کوي داسې ګمان کولو الله ما ته هدایت کړي زیاتی ساتلې فلما الشمس باجغه فسرکل چولد ابراهيم عليه السلام نور پختو باندې قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام او فرمای آیدا زما خدای د استادو په خیال کې هذا اکبر دا خدای مخکونه غټ فلما افلت هرکل چنور پټ شو مقام شو قال ابراهيم عليه السلام او فرمایل یا قوم زما انی بریء مما تشركون یقینا ز بیزارم دا خدایانو چې تاسو شریکان جوړوي د الله سره ابراهيم عليه السلام شرک نکړو هغه ته د تاسو ملګری نیم نو دانه چې سجدي یو ته وکړو انی وجهت یقینا ما توجه کامل وکړه وجهیا د خپل مخ للذي غزات تخطر السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکي حنیفا سراسر په هدایت باندې وما انا من المشرکین او زنیم د مشرکانو ابراهيم عليه السلام کاروي د مشرکین او مودودی نه شرک کړ وحاجه قوم او مناظره وکړه ابراهيم عليه السلام د خپل قوم سره قال ابراهيم عليه السلام فرمایل اتحاجوني آیات سے جګړه کوي زما سره فی الله الله تبارک وقد هداني حال دار چې الله ما ته هدایت کړی ولا خافوا زن یریګم ماذا خدایانو تشركون به چې تاسو شریکان جوړوي باغی باندې الله سره الا یشاء ربی شیئا مگر الله پاک ان یشاء ربی مگر دا چې او غواړي زما رب شي اندس سي الله نه یریګم استاد خدایانو نه یریګم وسع ربي كل شيء علما او فراغ دي رب زما كل شيء هر شيء علما په اعتبار د علم سره افلا تتذكرون تاسو سوچو فکر نه کوي وكيف اخاف ما اشركتم او زبسنګ یریګم دا خدایانو چې تاسو شریکان جوړوي ولا تخافون حاضر چې تاسو نه یریږي
انکم اشرکتم بالله یقینا تاسو شرک کوي په الله باندې ما دا خدایانو لم ينزل به علیکم سلطانا چې نه دی نازل کړي باغې باندې په تاسو د پاره ستري فای الفریقین پس کم یو د دوه ډلو د مؤمنانو او د کافرانو احق ډیر لایق دا بالامن امن په لحاظ سره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پیږئ الذين امنوا کسان چې ایمان راوړو ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او دې ګډ وډ نه کړ د خپل ایمان سره شرک اولئک لهم الامن دا کسان یقینا امن والا خلق دي وهم مهتدون او دا کسان هدایت والا خلق دي په هدایت باندې دي واخذ الحمد لله